ګوره د فلسطین سره تاسو ته معلومه ده چې هر روز په روز چې کوم دی هغې سره ظلمونه کیږي د اسرائیل د طرفه. البته چې په دې باندې مسلمان خاموشه دي. ایران چې کوم دی اعلان کړی و، ایران نه یې بدله واخیسته. اوس یوم چې کوم دی د فلسطین د حمایت نشي کولی، صرف یو کس دی، هغه هم په پاکستان کې چې موږ په هغې باندې فخر کوو، و هغه چې کوم دی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن دمت برکاتهم عالیه دی، چې هر وخت د فلسطین په حمایت کې هغه مصروف دی. ما ته ګوره یو لیډر وښیي چې هغه د فلسطین حمایت کړی وي یا فلسطین سره دوی امداد کړی وي. موږ په داسې لیډر باندې فخر کوو، خوشحالي کوو چې هغه په هر وخت په هر حالت کې د فلسطین سره ولاړ دی او د فلسطین اواز یې اوچت کړی. او تاسو به د هغه قیسي ویډیوګانې هم کتلې وي، خو یو ویډیو راسره دغه مو ګورئ چې د فلسطین سره په څومره حمایت کې 100% هغه حمایت کوي او هغه ولاړ دی او څومره امدادونه یې کړي. قائد جمعیت راسره واورئ، بیا ماته اجازت راکړئ. پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کے جوان آپ کے ساتھ ہیں، پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ کبھی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. میرے محترم دوستو، یہ فلسفہ انگریز کا ہے. فلسطین کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کریں گے، وہاں پر سرمایہ کاری کریں گے. یہی خواب یہودیوں کا تھا، یہی خواب صہیونیوں کا تھا. آج اسے اپنا خطہ اسرائیل بچانے کی فکر پڑ گئی ہے. آج فلسطینیوں نے قربانیاں ضرور دی، لیکن وہ دنیا جو عالمی قوتوں کے دباؤ میں آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کیا کرتی تھی، فلسطین کی آزادی کے بنیادی اور اساسی اور حق پر مبنی موقف کو نظر انداز کر کے اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کر رہی تھی. فلسطینیوں نے 9 مہینے کی قربانیوں سے مسئلہ فلسطین کی نوعیت تبدیل کر دی، اور آج دنیا کا کوئی ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات زبان پر نہیں لا سکتا. ہر جگہ فلسطین کی حمایت میں بات ہو رہی.